بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د اسلامي سر جنگ باندې حواله باندې روانو، پای باندې خبر روانې نو خانقاهې ته خلک څنګه راننوتو او خلک څنګه یرغمال شو. نو چې کله خلک او څونه کسان راننوته پای باندې موږ مخکې ویلاګ باندې خبرې کړې وې. نو کله چې خانقاهې ته 300 کسان راننوته وو، خانقاه کې چې کوم خلک چا عبادت کوو، چا تلاوت کوو، نو د سار د مانځه ټیم و 300 کسان راننوته او اسلحه راوایسته. ځینې خلک شوټ کړی شو او ځینې خلک دروازې بندې کړی شوې او کنې یو ګوریلا ټرینینګ نه پاس شوي. نو د دغو چې کوم کمانډر وایي دغه کړې وه، د امام مهدي دعوه یې وکړه او هغه دو د هغې قبیلې سره تعلق سره د سعودي عرب کوم چې د سعودي کم خاندان سعودي عرب والا کم دغه دي د سعود خاندان والا نه کم چې بدوان بودي دا خلک چې ورته وایي مخکې هغو د دې خلکو سره دغه کړی او د خلافت عثمانیه دی د هغو د حکومت بغاوت وکړو او دلته یو خپل شخصیت حکومت قایم کړو. نو چې کله خیر موږ مخکې ویلاګ کې دا خبرې کړي دي، نو سعودي عرب دا کوشش وکړو چې یاره ما ته خو ټول دنیا خبر نشي، نو هغه ټول کم میډیا سیسټم، ټلیفونیک سیسټم، الکترونیک میډیا او هر میډیا بند کړو. خبره سعودي عرب د جازونه بار ته نه پرېښودو، دننه به راتله. نو د امریکې سفارتخانې یو لاین چې کوم دغه د هغې د خبره ووته او امریکې ته ورسېده چې دغه شان خانقاهې ته خلک ننوتی دی او خلک یرغمال کړی دی او حالات خراب دي. د امریکې له خبره شایع شو چې نو په دغه ټیم کې په ایران کې انقلاب هم راغلی او ډېرې مسلې هلته د امریکې خلک هم دغه شوي او په ایران کې د امریکې سفارتخانه هم یرغمال شوی. نو امریکې ډایرکټ په ایران باندې الزام ودرګو چې دا مسله ایران جوړه کړې ده. ایران داسې مسله شروع کړه، خمیني صاحب دغه وکړي چې دا شیطان دی او دا برطانیه او امریکا شیطانان ملکونه دي، دا په هم باندې به دغه باندې په زول دره دو دغه دی. خبره ټوله دنیا ته واضحه شوه چې واضحه شوه چې سعودي عرب کې دا دغه شو، مسلمانان مګونه ځانه په غم کې دغه شو. نو سعودي عرب داسې کار وکړو چې د هغه چې کوم پوځیان وو نو هغو د مقابله نه شو کولی دغه 300 کسانو په ټایم کې. نو د دې دپاره ورته یو د فتوې ضرورت و، ځکه چې خانقاهې کې خو دغه یونټ ویول دا ګناه و، دغلته خو مسله جګړه کول مسله وه او داسې هغو ارسټ کېده نه چې ارسټ کېده نه. نو سعودي عرب حکومت ته د فتوې ضرورت و او د هغې فتوې دپاره چې یاره مونږ په دې کې حمله سټارټ کړو که نه، خپل پوځ یې ارسټ کړو، سټینډ یې کړو چې ودرېږئ تاسو. نو که تاسو خیال وکړئ د نن یو څو کاله مخکې یو عالم مړ و سعودي عرب کې، نو په دې نظر یې کار نه کړو، نو د هغه د یو فتوه وایسته او هغه ورته جاري کړه چې بالکل تاسو حمله کولی شئ په سعودي عرب خانقاهې کې، په دې کسانو باندې تاسو دا دې شوټ کړی شي په خانقاهې کې. نو هغو ته چې فتوه جاري شوه نو پوځیان تلو دغه به یې کولې، ګرنیټ یې ورلیدې او دغه. نو کوم په دې کې چې دا کوم د امام مهدي دا دعوه کړې وه د کمانډر، نو د ده دا مطلب و چې زه په رښتیا امام مهدي یم او ګرنیټ یې راوایستو او بېرته یې د پوځیانو پسې پرې راګوزارلو. نو د ده په دې لاس کې دا بلاست و، نو هغه خو دې په ځای دغه شو، ټوټې ټوټې شو. نو د هغه خو هلته قصه ختمه شوه. نو خلکو ته پته ولګېده چې دا خو کوم خلک چې یرغمال شوي وو نو هغو ته پته ولګېده چې دا پسې یو بکواس شروع کړی دی او هغه په زړه کې دا و چې زه په رښتیا امام مهدي یم او دغه یم او به زه به نه مرم او کنې زما به د ګرنیټ په ما نه وژني. نو ګرنیټ بیا ټوټې ټوټې کړو.
نو خیر د سعودي حکومت 2-3 ورځې مقابله وکړه خو نه شو کسان یې کمانډر دې مړ شو نو کسان نه اریسټ کېده نو هغه فرانس ته وویل چې کله فرانس ته وویل نو د فرانس غیر مذهبه پوه شو نو د هغې لپاره بیا فتوا جاري کول دغه و چې یاره دا موږ څه وکړو د دې لپاره نو فتوا جاري کړه چې یاره به عرضي ته ورې مسلمانانو ته ورایه وسته چې عرضي ته ورې مسلمانانو ته د فرانس پوځیان فرانس سعودي عرب فرانس ته وویلې او هلته کې دلته کې ضیاءالحق صاحب و نو ضیاءالحق صاحب ته وي ضیاءالحق صاحب خپله هم اس اس جي کمانډوز ولېږل چې اس اس جي کمانډوز زموږ لاړو د فرانس نه هم لاړو د فرانس هغې دغه تله ده د هغې دپاره یوه مسله شروع شوه چې یاره دا غیر مذهبه دي د غیر مذهبه به نه بوځي په هغې باندې فتوا جارو چې خانه کبابي د غیر مذهب پوځیان نه ننباسي نو په دې کې ورته مسله شروع شوه نو هغو فرانسي سیاسي پوځیانې په ټیم کې عرضي ته ورې مسلمانانو ته دا زراعتو په ټیم کې چې کوم تاریخ دا خبره کوي چې صرف دا ټیم دپاره مسلمانانو کړي بیا وروسته پته نه کېږي شاید مسلمانان پاتې شوي شاید دغه شي بېرته دغه شوي مرتدان شوي خو فتوا دا جاري شوې وه چې یاره دغه به نه راځي غیر مذهبه پوځیان به دې ته نه ننوځي مسلمانانو ملکونو پوځیان به راځي نو ضیاءالحق صاحب دا دغه وکړه د پاکستان نه د غربه دا خبره مشهوره کېده چې یاره په دې کې مشرف دا دغه کمانډر مشرف و نو دا هسې یو بکواس و مشرف په دې کې د سره و نه ځکه د اوسه پورې دا خبره په کتابي تاریخ ماریخ کې دا نه راځي که تاسو دا یو وخت اخبارونه وګورئ دا یو وخت کې چا څه لیکلي دي په دې باندې نو په دې باندې مشرف څه ذکر نه راځي یو بل کمانډر دغه دی جرنیل دی د هغه نوم پکې راځي چې د هغې سربراهي کې ده و اس اس جي کمانډوز نو چې کله دا دواړه دغه شو او راله و کم چې انسو د دغه بېهوشۍ چې کم دغه دي د سلینډر بمان دي نو هغه پکې چې دا بېهوشه شي ټول چې دا بېهوشه شي نو د فرانس پوځیان او د پاکستان اس اس جي دې دواړو اپریشن سټارټ کړو ورننوته چې ورننوته نو کم دغه چې ګیس و د بېهوشۍ هغه پکې استعمال کړو کسان یې اریسټ کړو دغه شو دا راله چې کله راله نو په دې کې دا دغه وشو د عدالت ته دا پیش کړی شو عدالت ته چې دا پیش کړی شو نو یو خو د سعودي اسټبلیشمنټ چې کوم دغه و د معلومات یې دغه کول چې په دې کې کم خلک په دې کې دا انوال پکې څوک دي نو زیاتر دا خبر په دنیا کې مشهوره وه چې یاره دا دغه دی د په دې کې ایران مشهور دی ځکه د امریکې د طرفه او ایران الزام ولګوه دا په دغه باندې چې یاره د امریکا او برطانیه شیطان دي دو په دغه باندې دغه کوي نو شیعهګان خلک راپاڅېده و د پاکستان په ټیم کې د پاکستان چې د امریکا څخه کومه سفارتخانه وه نو پاکستان باندې په پاکستان کې هم په سفارتخانه باندې حمله شوې وه نو په دنیا کې یو مسلمانان ټول بیا راغلل ځکه چې په انقلاب کې د همیني صاحب په انقلاب کې سنین شیعهګان دا ټول په یو پلیټفارم و چې په یو پلیټفارم و نو دغه ورته وایي چې ما سره خو سنین ټول په یو پلیټفارم ولاړو په دې کې دغه څنګه دی ما څنګه خلک ولېږلو نو چې کله دغه ته پته ولګېد د کسان اریسټ و د هغې دغه معلومات او هر څه دغه شو نو سعودي دا دغه خپله میډیا باندې جاري کړه چې په دې کې دا زمونږ خپل خلک وو کوم چې بدو خاندان دغه و د عرب چې کم مقامي کم خاندانونه دي نو چې دا دغه خلک دی او د عبدالوهاب صاحب دغه چې کم دي د اهل حدیث والا کم عبدالوهاب د هغو چې کم اوس د امام عبدالوهاب امام فالو کوي دا د هغې دغه و د هغې شاګردان هم پکې و ډېر زیات نو دغه یې کړه دا دونه سخت خلک وو چې دا کله دا ونیول شو نو په جیل کې به دو له ځان سره پخوانۍ سکې د سونې سکې ساتلې او خو دغه به یې نه ساتل په ریال باندې به تصویر دا به یې نه ساتل دا څومره سخت دغه چې یاره په ریال کې ګناه ده په دې باندې لمونځ نه کېږي په دې باندې تصویر ده په دې باندې ګناه ده په دې باندې لمونځ نه کېږي نو چې کله دوی د سزا ورکړله کم قاضي نو په دې باندې هم دغه جارو شوه چې یاره دا صرف مجرمان دي کنې بله څه دغه یې وله ورنکړله چې یاره دوی یا کوپر کړی دی یا د خانه کعبې ته ننوتي دي یو دغه یې پې ثابت نه کړه خو بس دوی چې دا صرف مجرمان دي او بس دغه یې کړه او هغه دی
پانسي ورکړه په هغه ټایم باندې او فرانس پوځ خپل ملک ته لاړو او دغه خپل دغه ته راغلی د پاکستان دغه او مسله په دغه ځای کې حل کړه شوه. خانقابې یرغمال او هر څه مکمل هر څه دغه شو. د هغې نه بعد بیا شاه عبدالله چې کوم نو خلک په دې یره کې وو چې یاره خانقابه کې به دغه دا هر څه به ګډوډ شوي او دغه به دا اوس صرف کوم کسان چې ویستل شوي د هغو یینې وي او دغه وي نور داسې خانقابې ته چا خلکو دغه دنیا کې دا دغه مشهوره شوې وه چې خانقابې دیوالونه یې خراب کړي دا دي هغه دي خو چې کله هغه انټرنیشنل میډیا راوسته او عبدالله دغه کو په ټوله خانقابه کې وګرځو نو خانقابه په خپل حالاتو کې ټیک ټاک هغې د غږ هم نه و کړی نور خلک یې شوټ کړي وو ډېر خلک پکې مړه شوي او بس په هغې کې کمانډران 300 کسان وو ځینې په هغې لړایۍ کې مړه شو او کم دې پاتې شوي نو هغوی پانسیانې ورکړې. نو انشاءالله بل ویډیو کې به دغه کوو چې عراق او ایران څنګه ونښته د هغوی لړایي څنګه شروع شوه او بیا د هغوی لړایي کم حد ته ورسېده او بیا څنګه ختمه شوه.